بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه امین الله مومند یم او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل. دا ټایم چې دی د خیبر په خاوره باندې موجود یم، چېرته چې د پښتنو قومي جرګه راجوړه شوې ده او په دې جرګه کې د خیبر پښتونخوا او د جنوبي اضلاعو نه چې دی په ګڼ شمېر سره پښتانه راغلي دي او په دې کې تقریبا 35,000 د پښتنو هغه مشران دي چې هغه د پښتنو د بېلابېلو سیمو نمایندګي کوي او په دې کې زما شاته تاسو کتلی شئ دا پنډال دی. په دې کې په زرګونو په لکونو ځوانان چې دی حاضر دي او په دې ځای کې چې دی تاسو وګورئ د مومندو د هر یو ضلعې د څونه ایجنسیانې دي، بیا د پښتنو څونه سیمې دي، د هر ځای چې دی خپل چې دی کیمپ لګېدلی دی، په هغې کې د هغې ټول قومي او خیلونه چې دی په یو ځای باندې راټول شوي دي او ناست دي. نو خلکو چې دی د ځان سره د ورک شوي خلکو تصویران راوړي دي او د هغې د راخلاصولو مطالبې هم کوي. دغلته چې دی خلک چې دی د مختلفو سیمو نه راغلي دي او نن چې دی اخرنۍ ورځ ده، نن د دې جرګې چې دی نن درېیمه ورځ ده او نن به چې دی نن 8 بجې به چې دی دا پنډال د دې ځای نه بیا خلک منتشر کېږي. خو دا 3 ورځې چې کومه جرګه وشوله، دې 80 کسان هغه مین کسان ټاکلي دي چې هغه به مخکې هم دغه جرګه به چې دی وړاندې وړي او په دې جرګه کې چې دی نن درېیمه ورځ ده، خو په زرګونو خلک چې دی راغلي د اندازې نشته د دې حساب نه لګېږي چې څونه خلک دي. خو چې زه ګورم نو ځوانانو حصه پکې ډېره زیاته ده چې ځوانان په ډېر ګڼ شمېر سره راغلي دي. خو بیا که موږ وګورو پکې سپین مشران او معذوره کسان پکې موږ ولیدي چې هغه هم راغلي دي. او چې څنګه حکومت ورته ویلي چې دلته به بدنظمي یا د بل ملک جنډه، نو موږ وکتو چې خلکو د نورو ملکونو جنډې یا چېرته داسې متنازع جنډه چې هغه چا راوړې به، نو دلته به سیکیورټي چې کومه دوی ټاکلې ده د پي ټي ایم د طرف نه په هغې او په هغې باندې چې دی حمله ور شو، هغه به یې ترې واخیستله. نو انتظام ډېر ښه روان دی، ډېر پر امن طریقې سره چې دی جرګه سر ته رسېږي او نن د دې اخرنۍ ورځ ده او نن ماښام 8 بجې به چې دی دا اختتام ته رسېږي. نو خبرې کوو دې ځای کې چې کوم ځایي خلک دي او چې راغلي دي په دې جلسه کې شرکت کړی، د هغې سره هم خبرې کوو. د احمد خانه هغه سلیم ویلي و بېګا یې شپه شوګیره کړې ده. جی بېګا هم 2 شپې شوګیره کړې. جذبې مو ژوندی دي، پر امید یاستئ جرګه به چې دی سرنګ راوړي؟ انشاءالله رنګ به راوړي چې په لکونو پښتانه پکې راټول شوي دي. په دې کې د جنوبي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا تقریبا 15,000 مشران راغلي دي او لکونو ځوانان راغلي دي. تاسو کتلی شئ چې هر ځای کې چې دی انسانان دي او څه پته نه لګي چې انتهایي کوم ځای کې ده. څونه مطمئن د جرګې نه نن اخرنۍ ورځ ده؟ ان شاء الله تعالی د پښتنو نه خو ډیر زیات مطمئن او د ورکر نه ډیر زیات مطمئن او ځکه چې په دومره ګڼ شمېر باندې راغلي. بلکې تاسو ته معلومه وي چې په هره ضلع کې نیوکه شوې ده. زموږ د پی ټي ایم په ټوله صوبه کې تقریبا د 100 نه باندې په 3 MPO کې کسان گرفتار شي. بیا هم تاسو لیدلی شئ چې په علاقه او خلک باندې موجود دی. څه به کېږي نن به چې دی څه ټایم دا درنه جرګه ختمېږي او آخري د دې دغه به څه کوم مشرانو هغې چې فیصلې کړي دي، نو د دې به طریقه کار څنګه بیا وروي او څه طریقه کار دي؟ د جرګې خو چې څو پورې اورولای شوي دي هغه پورې د جرګې خو پاته نه لګېږي، ځکه چې په جرګه کې یو مشر نه ټول مشران وي. دا د هرې ضلعې نه یو مشر اخیستی شوی دی. که پی ټي ایم یا فیصله کولی یا یو خبره یې کولی د قام دپاره یې کولی، نو د مخکې نه به یې کلی وی. خو دا به ماښام تر اخیره پورې هغه وخته پورې چې کله د ټول قام فیصله راشي، نو ټولو ته بیا پته ولګي چې څه قسمه فیصله راغله. دې چې دی داسې ښکارېږي چې دا څونه خلک راغلي په دې کې ټول چې دی د پي ټي ایم سره مخکې چې تړون هم نشته دی که نه، نو نن راغلي دي. لکه ډېر خلک داسې دي چې هغه وګورو چې هغه بغیر د دې نه د پښتون قام د کاز دپاره راغلي. ته څه وایې چې دا دومره خلک چې راغلي دي دا ټول د دغه نه دي، خو لکه مطلب په دغه یو جذبه باندې راغلي د پښتنو؟ هغه په دې جذبه باندې راغلي دي، خو د پی ټي ایم چې کومه تېره مخکې خبره به کول، یوه جرګه به کوله، یو احتجاج به کوو، زموږ د پښتانه د هغې نه و خبره. اوس دا کومه فیصله چې اوس دا ده، نو دا هغې نه ډېره مختلفه ده. وخت ډېر تېر دی، د یارانو نه وخت مطلب تېر دی. افغانستان به جوړ شي که نه؟ که فیصله راله ولې نه جوړېږي؟ انشاءالله تعالی ولې نه جوړېږي؟ دا پښتانه دي. قدرمنو تاسو چې د سټیج لګېدلی دی او دغه سټیج به چې دی بیا وروسته به چې دی پته لګېږي چې دوی څه پرېکړه کوي. اوس موږ له راکړي اجازت د لوی الله په امان.